أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة یوسف 12 سپارہ آیات نمبر 41 یا صاحبی السجن دا اے زما د جیل دو ملګرو اما احدکما هر چې یو ستاسو د دواړو نه فیسقی دا با سقی رب بهو پخپل مالک باندې پخپل بادشاہ باندې خمرن شراب دا ورته اوس تعبیر بیانی یوسف علیه السلام نه مخکې سوال شوی دی او د خوب تعبیر ته طلب شوی دی دواو کسانو خوب لیدلی یو دا خوب لیدلی چې زه انګور نه چوړوم د هغې نه شراب وباسم او دویم کس دا خوب لیدلی چې زما د سر د پاسه د ډوډو شکور پروت دی او مارغان راځي د هغې نه ډوډۍ تختی یوسف علیه السلام ورله مخې ته دعوت ورکو او بیا الله طرف ته متوجه کو توحید دعوت یې ورته ورکو بیا د خپل ځان په باره کې ورته خبرې وکړلې چې زه پلار په نیکه باندې موږ پیغمبران را روان یو خپل نسب دا ټولې خبرې وشولې اوس دلته کې وروسته ورته د خوب تعبیر بیاني نو یا صاحبی السجن ای زما د جیل دو ملګرو اما احدکما هر چې یو ستاسو د دواړو نه دی نو فیسقي ربه خمره نو دی په خپل مالک په خپل بادشاه باندې شراب څښي یو له تعبیر ورکو چې په تاسو دواړو کې به یو کس دسي چې هغه به رها کېږي او بیا به د بادشاه ساقي دوباره جوړیږي او بادشاه له به شراب ورکوي و اما الاخر او هر چې دویم دی نو فیصلب نو دی به په سولی کولی شي فتأکل الطیر نو خوري به مارغان من رأسه د د سر نه غوښې دی په سولی باندې ځوړندي دویم کس خو دا دغه ورته ونه کو وینو ښودله چې ته به پانسي کېږي او ته به بري کېږي داسې ورته ونه وي خو په تاسو دواړو کې به یو کس دا رها کېږي بادشاه له به شراب ورکوي او دویم به په سولی کېږي او بیا به دې ډېر وخت په سولی باندې مارغان به راځي د سر نه به غوښې تښتي نو فتأکل الطیر نو خوري به مارغان من رأسه د سر نه غوښې قضی الامر فیصله شو کار الذي هغه فيه تستفتیان چې د دواړو د هغې په باره کې تپوس کولو دکه شاندې فیصله وشوله یو آزاد شو او دا یو په سولی باندې شو پانسي شو او بیا مارغان راتلل تر ډېر وخته پورې ځوړند و د هغه د سر نه به یې غوښې تښتولې دا کار فیصله شو وقال الذي او وفرمیل یوسف علیه السلام للذي هغه کس ته ظن چې ګمان یې په هغه باندې چې یقین یې په هغه باندې چې انه ناجن چې بېشکه دی به خلاص شي منهما د دې دواړو نه یوسف علیه السلام ته خو پته وه خو صرف دې دی دا وضاحت ونه کړو چې ته به بري کېږي او ته به په سولی کېږي ورته وی یو به دګي په سولی کېږي یو به بري کېږي دپاره دی چې دا کم کس په سولی کېږي دی بیا خفه کېږي چې دا وضاحت ورته کړو بیا به خفه کېدو غم به ورسره نو دا وضاحت ورته یوسف علیه السلام ونه کړو خو صرف دوره یې ورته وویل چې په تاسو دواړو کې به یو پانسي شي یو به درکې رها شي او هغه بیا د بادشاه نوکر شي د بادشاه ساقي به شي شراب بد خو یوسف علیه السلام ته خو معلوم چې دا کم کس به بري کېږي نو هغه کس ته یوسف علیه السلام وفرمیل ورته وی ته چې کله بري شي غلی ورته ووایي پټو د دې بل نه پټ ورته ووایي چې ته کله بري شي او بادشاه سره میلاو شي نو بادشاه ته به زما خال ووایي چې په دې جیل کې یو کس دی یوسف نوم دی علیه السلام او هغه بېګناه په جیل کې دی نو چې ته کله بادشاه ته دا خبره وکړي نو بادشاه ما د دې جیل نه رها کړي نو دا خبره دې کس ته وکړل وقال الذي او وفرمیل یوسف علیه السلام للذي هغه کس ته ظن چې یقین یو چې انه ناجن چې بېشکه دی به خلاص شي منهما د دې دواړو کسانو نه
د دې دواړو کسانو نه به دا یو کس خلاص شي نو دې ته وی اذکرنی زما به ذکر وکړي عند ربک د خپل بادشاه سره خپل بادشاه ته به زما ذکر وکړي چې داسې یو کس دی هغه په جیل کې پروت دی دا په څه ګناه باندې پروت دی په جیل کې نو فانساه الشیطان نو ير کو د دې کس نه شیطان ذکر ربه ذکر کول د یوسف علیه السلام خپل بادشاه ته دا خبره د شیطان یې راکړه علما فرمایي چې دا دې ولې شیطان یې راکړله وی ځکه دلته د یوسف علیه السلام د مخلوق نه مدد وغوښتو یعنی الله طرف ته توجه ونه کړله نو داسې ګناه نه دی خو د نیکانو خلکو نیکۍ د نیکانو خلکو نیکۍ دا د ګناهونو نیکۍ د بدانو خلکو د ګناه برابر وي نو معمولی غونډه کې چې الله نه توجه کړ شي نو الله تعالی ورله تنبیه ورکوي چې ګوره داسې مه کوه حالانکه دا ګناه نه کوي سړی د یو کس نه مدد وغواړي چې ته زما سره مدد وکړه نو داسې ګناهونه دی خو ناخوښه خبره ده دې وجې نه الله جل شانه ورله زورونه ورکړله نو دا خبره تی شیطان یې راکړله ولې چې دلته کې الله طرف نه الله ته توجه ونه کړله بلکې یوسف علیه السلام بادشاه ته ووایه چې دا کس بې ګناه په جیل کې پروت دی نو بادشاه وما رها کړي نو الله طرف ته سوال اونکو الله نه اونه غوښتل په دې ولا الله تعالی زورونه ورکړله او د دغه کس نه دا خبره یې رشوله او 2 کالو پورې یوسف علیه السلام نور په جیل کې پاتې شو وقال الذي اویل یوسف علیه السلام للذي ها کستا ظن چې ګمان او یقین وبه چې انه ناجن چې بهشکه دې بخلاص شي منهما د دې دواړو نه د دې دواړو کسانو به یو کس خلاص شي اذكرني زما ذکر وکړه عند ربک د خپل بادشاه سره فانساه الشیطان نو ير کو د دې کس نه شیطان ذکر ربه ذکر کول د یوسف علیه السلام خپل بادشاه ته چې د یوسف علیه السلام ذکر وکړي دا خبره بادشاه ته یې رشونه نو فلبثا نو د وخت تیر کو یوسف علیه السلام فی السجن په جیل کې بضع سنین 100 کاله بضع دا علما وی چې د 3 کالو نه راواخلي تر 9 کالو پورې مودې ته ویل شي بضع په عربی ژبه کې د 3 کالو نه راواخلي تر 9 کالو پورې نو مفسرین وی چې یوسف علیه السلام په جیل کې نور وکالت تیر کړو دا کس لړو او یوسف علیه السلام په جیل کې پاتې شو نو دغه د کس ته ویلو چې خپل بادشاه ته به زما ذکر وکړي چې یوسف علیه السلام بې ګناه په جیل کې پروت نو د دنه الله تعالی دا خبره یې راکړله چې دا خبره ته یې رشوه نو 2 کاله پس ورته دا خبر رایاده شول وقال الملک او اویل بادشاه انی ارى بشک زوینما 7 بقرات وغواگان سمان سربی یاکلهن چې خوري دی سربو غواگانو لرا 7 عجاف وټپی غواگان وکاله تیر شو وکاله پس بادشاه خوب ولیدو خوب دې شي ولید چې غواگانی دي سربی غواگان ټپی راشي دا سربی غواگانی اخوري او وګی دي شنه خاطه خمزیدار او نور وګی دي وچ کړس نو دا وچ کړس وګی راشي د شنو وګونه توش نو دا شنو وګي وسره وچ نو بادشاہ دا خوب ولیدو چې غواګانې سربی دي غواګانې ټپی دي دا ټپی غواګانې راشي دا سربی غواګانې وخوري وګي شنه دي په پټي کې خمزیدار او وګي دا وچ دي دا وچ وګي راشي د شنو وګونه توشي نو دا شنو وګي موچ دا خوب ولیدو نو کوم چې معبرین او تعبیر بستون کې خلق وغیرہ وغوښتو هغه د خپل خوب بیان چې یاره ماته چې خوب لیدلې دي د دې خوب تعبیر پکار دی نو هغه په دې تعبیر باندې پوه نه شو نو د ته وی چې دستا د تعبیر داسې پریشان خوب دی اسی خوب دی لیدلې تعبیر والا خوب دی نه دی لیدلې دکل ته د ساکی ولاړو ته پته ولګېدله دته د یوسف علیه السلام خبر را یاد شول چې ما ته خو یوسف علیه السلام ویلو چې بادشاه له لړ شنو بادشاه ته به زما ذکر وکړي اوس خو بادشاه خوب لیدلی دی ټول معبرین راوغوښتل تعبیر ایستون کې خلک هغې رالل او د بادشاه په دې خوب باندې ناکامه شو د دې تعبیر یې راونویست بلکې لنډه خبره یې بادشاه ته وکړله چې بادشاه ستا دا خوب معنیدار خوب نه دی بې معنه خوب دی لیدلی دی هسې په زول خوب دی لیدلی دی څه معنی او څه تعبیر نشته دی نو دې ساقي ته خبر را یاده شوله دا ساقي د بادشاه ته چې بادشاه سلامت د دې خوب تعبیر به درله زه راوړمه خو په جیل کې یو کس دی هغه تعبیرونه وباسي
نو داسې کار وکړه چې ما د جیل دې کس له ولېږه چې زه د هغه نه د دې خوب د تعبیر پوښتنه وکړم هغه به راته تعبیر وښي زه به راشم تا ته به یې وښیم تا ته به یې ووایم. نو بادشاه اجازت ورکړو کسان یې ورسره کړه دی لاړو یوسف علیه السلام 7 کاله اوس په دې کې تېر شوي. یوسف علیه السلام ته هم دقه خوب بیان چې بادشاه داسې خوب لیدلی دی چې و غواګانې سربي دي و غواګانې ټپې دي دا ټپې غواګانې راشي سربې غواګانې وخوري و شنه وږي دي و وچ وږي دي په پټي کې ولاړ دي دا وچ وږي راشي د دې شنو نه تو شي دا شنه د ځان سره وچي د دې څه تعبیر دی. یوسف علیه السلام ورله تعبیر وکړو ورته یې ویې داسې کار دی چې دا سربې غواګانې چې دي نو دا به ستاسو په دې ملک کې په دې مصر کې به 7 کاله بارانونه یي ښایسته بارانونه به کېږي او د خلکو به ښه ښکلی فصل کېږي ډېر پیداوار به د خلکو کېږي. د 7 کالو پسې به وروستو بیا 7 کاله قات راځي دا به قات سالي په دې کې فصل نه کېږي بارانونه به نه فصل به نه کېږي. نو تاسو به داسې وکئ نو یوازې دا خو د خوب تعبیر شو چې 7 کاله دا سربې غواګانې دي 7 کاله به چې کوم دی ښه بارانونه کېږي فصلونه به کېږي. نو بیا دا 7 کاله به قات سالي نو دا قات سالي کې په دې 7 کالو کې چې تاسو کومه ذخیره جمع کړې ده نو په دې قات سالي په دې کالونو کې به دا 7 کاله د قات سالي دا چې دي په دې کې به تاسو ذخیره څیزونه چې کوم دی خورئ نور به کېږي نه دقه به خورئ. دا د خوب تعبیر دی خو د هغې سره سره ورته یو حکیمانه انداز کې طریقه مو ښودله ورته ویل چې بادشاه ته دې ووایه چې دا 7 کاله خو به ښکلي بارانونه کېږي یو په ډبل باندې به فصل کېږي. نو تاسو به داسې کوئ چې دا 7 کالو دا خوراک نه د ضرورت خوراک پتې کوئ نور به ذخیره کوئ خو داسې به یې ذخیره کوئ چې د وږي نه به دانه نه وباسئ ځکه چې په وږي نه دانه ووځي هغې له بیا میږي هم راځي چینجې پکې هم کېږي او کومه دانه چې په وږي کې پاتې شي نو په وږي کې دې پسې میږي هم نه راځي او چینجې پکې هم نه کېږي. نو داسې کار به وکئ چې د ضرورت پتې غوبل کوئ هغه به خورئ او چې کوم د ضرورت نه سیوا دي نو هغه په وږي کې دننه ساتئ ځان سره به یې ذخیره کوئ. نو 7 کاله به تاسو ذخیره وکئ نو 7 کاله پس چې کله دا 7 کاله قات سالي راشي نو د قات سالۍ په دې کالونو کې به دغه وږي رالی دغه به ټکوئ او د دې نه به خپل ضرورت پوره کوئ خوراک پکوئ نو 7 کاله به دا ستاسو خوراک وشي. نو 7 کاله پس به ستاسو هر څه ختم شي صرف دومره به پاتې شي صرف ستاسو د تخم کار وکړي. نو 7 کاله پس 7 کاله به چې کوم دی ښکلي ساربه کالونه وي د غلې به ډېرې کېږي د 7 کاله بیا نه کېږي نو چې نه کېږي نو په دې 7 کالو کې د قات سالۍ کې به تاسو هغه ذخیره شده څیزونه چې کوم دی خورئ. د هغې نه پس به دا 1 کال اخرې 7 دونې 14 دا 7 کاله خو به دغه شو دا 15 کال چې بیا راځي دا به ډېر زیاته فراخی کالي تخم به وکرئ او قسم قسم میوې به کېږي او د هغې نه بیا ځان نه رسته جوړوئ. دا ټولې خبرې ورته وکړلې نو بیا یوسف علیه السلام له چې کوم دا ساقي تللی و ده ته دا خوب بیان کو دی بیا راغی او بیا یوسف علیه السلام دغه ساقي چې و د بادشاه ده بادشاه ته خوب بیان کو بیا بادشاه یوسف علیه السلام راوغوښتو آزاد یې کو او بیا وروستو نوره واقعات چې کوم دی بیا سبا بیانېږي انشاءالله دې کې دا واقعه بیانېږي. یا صاحبی السجن اے د جیل اے زما د جیل 2 ملګرو اما احدکما هر چې یو ستاسو د دواړو نه دی فیسقي ربه خمره نو دی بس کوي په خپل مالک باندې شراب په خپل بادشاه باندې شراب و اما الاخر هر چې دویم دی فیصلب نو دا په سولی کولی شي فتاکل الطیر نو خوري به مارغان من رأسه د سر نه غوښې قضی الامر فیصله شو کار الذي هغه فیه چې د هغې په باره کې تستفتیان دې دواړو تپوس کوو. وقال الذي فرمایل یوسف علیه السلام هغه کس ته ظن چې ګمان یې کړی چې انه ناجن چې بېشکه دا به خلاص شي منهما د دې دواړو نه اذکرني یوسف علیه السلام ورته وفرمیل اذکرني چې زما ذکر وکړه عند ربک د خپل بادشاه سره نو فانساه الشیطان نو پس ير کو د نه شیطان ذکر ربه ذکر د یوسف علیه السلام خپل مالک ته فلبث پس نو د وخت تیر کو یوسف علیه السلام فی السجن په جیل کې 7 سنین 100 کاله. وقال الملک او اویل بادشاه انی ارا بشک زه وینم په خوب کې 7 بقرات 8 وسربې غواګانې یاکلوهن چې خوري دي و سربو غواګانو لره 7 عجاف وټپې غواګانې دا وټپې غواګانې راولګي دا سربې غواګانې خوري و 7 سنبلات او وږي
حضر شنه خټه و اخر یابسات او نور وچ وږي وو. یا ایها الملأ اے درباریانو افتونی ما د تعبیر راکړی فی رؤیایا زما د خوب ان کنتم کچریه تاسو للرؤیا د خوب تعبرون تعبیر کوونکی ان کنتم للرؤیا کچریه تاسو د خوب تعبرون تعبیر کوونکی کو تاسو تعبیر استونکی نو ما د دې خوب خبر راکړی. قالو تعبیر کوونکو ورته وویل اضغاث احلام دا پریشان خوب دستا. اضغاث دا هغه پڼ ته ویل شي چې په هغې کې واښه ومي لرګي ومي هر یو څیز یې پکې. نو دوی ورته ومویل چې ستا دا خوب چې دی دا ګډ وډ غوندې کې خوب دی د دې څه معنی نشته دی. قالو دوی وویل اضغاث احلام ستا دا پریشانه خوب دی پریشانه کوونکی خوب دی. وما نحن بتأویل الاحلام او نه یو مونږه تعبیر کوونکي د خوب. وما نحن او نه یو مونږه بتأویل الاحلام د خوب په تعبیر باندې بعالمین علم لرونکي. وما نحن او نه یو مونږه بتأویل الاحلام په تعبیر د خوب باندې بعالمین عالمان علم لرونکي. وقال الذي او اویل هاکس نجا منهما چې رخا شو د هغه دواړو نه وذکر یاد راغی هغه ته بعد امة رست سمودینا رست مطلب وو کاله رستو ته دا خبر رایاده شوله او دا د دې بادشاه د دې خوب د وجې نه ته دا خبر رایاده شوه. چې بادشاه خوب لیدلی دي د خپل خوب رایاد شو نو سره یوسف علیه السلام رایاد شو. وقال الذي او اویل های کس نجا منهما چې رها شو د دې دواړو کسانو نه د جیل نه وذکر بعد امة یاد راغی هغه ته امة رستو د سمودینا انا انبئکم د اویل زب خبر درکړم تاسو ته بتأویله په تعبیر د دې خوب فارسلون پس تاسو ما اولیږئ یوسف علیه السلام له ورته تاسو ما جیل ته اولیږئ نو زه به تاسو د دې خوب خبر بیا درکړم. نو دې یوسف علیه السلام له دې اولیږو جیل ته. یوسف دوی ای یوسف علیه السلام ایها الصدیق ای رښتونیا افتنا مونږ ته فتوا راکړه مونږ ته تعبیر راکړه فی 7 بقرات سمان چې و غواګانې دي سربې یاکلهن خوري دي سربو غواګانو لره 7 عجاف و غواګانې ټپې و7 سنبلات حضر او وږي دي شنو و اخر یابسات او نور وږي دي وچو. لعلی ارجعو چې زه واپس لاړ شم الی الناس خلکو ته لعلهم یعلمون چې هغوی پوهه شي په دې خوب باندې. ورته د دې خوب خبر راکړه چې زه دا خوب ستانه واورم زده یې کړم بیا لاړ شم خلکو ته بیان کړم چې د بادشاه د خوب دا تعبیر دی. قال یوسف علیه السلام ته وفرمیل تزرعون تاسو به کر وکړئ 7 سنین و کاله دابن فرلپسې فما حصدتم بیا څه چې تاسو لو کړئ فذروه نو هغه پرېږدئ فی سنبله په خپلو وږو کې الا قلیلا مگر لږ مما د هغې نه تاکلون چې تاسو یې خورئ. الا قلیلا مگر لږ د دې وږو نه وباسئ مما د هغې نه تاکلون چې تاسو یې خورئ. نو تاسو دا څه چې تاسو چې کوم دی دا کېږي لو کوئ نو د وږو نه یې مه وباسئ که جوار دي که غنم دي که وریجې دي هر څه چې دي په دقې وږو کې پرېږدئ چې نه سپږی وخي او نه ورله میږي راځي. دا محفوظ الله تعالی بیا ساتي. نو دا طریقه ورته هم یوسف علیه السلام وښودله د خوب تعبیر یې ورته هم وښودو او ورسره یې طریقه ورته هم وښوده. ثم یأتي بیا براشي من بعد ذلک وروستو د دې نه 7 شداد وسخ کلونه یأکلنا چې خوري به چې دوی به خوري ما هغه څه قدمتم لهن یأکلنا چې خوري به دوی ما هغه څه قدمتم چې تاسو وړاندې جمع کړي دي لهن دغه کلونو کې په دغه کلونو کې چې تاسو کوم وړاندې جمع کړي دي نو دا کاتسارې دا کالونه به دغه کلونه خوري. مطلب دا چې کوم شی تاسو په دې 7 کالو کې جمع کړل دي نو د کاتسارې په دې زمانه کې به دغه 7 کالو جمع شوي څیزونه دغه به تاسو خورئ.
یاکلنا دوی بخوري ما هغه څه قدمتم چې وړاندې جمع کړي دي تاسو لهن دغه کلونه الا قلیلا مگر لږ مما د هغې نه تحسنون چې تاسو یې بچ کړی د تخم دپاره دا اووه کاله به د اووه کاله تاسو جمع کړي دي د کاتسالۍ په دې اووه کالو کې به ټول ختم کړئ سوا د لږ غونده کې سیزونو نه چې هغه به تاسو صرف د تخم دپاره پرېږي د تخم دپاره پاتې کېږي او نور به ختم شي ثم یأتي بیا به راشي من بعد ذلک وروستو د دې نه عام یو داسې کال فیه چې په هغې کې به یغاث الناس بارانونه وي په خلکو باندې وفیه یعصرون او په هغې کې به دوی نه چوړوي د میوو رس په دې کې بیا دوی د میوو رس دومره میوې به الله تعالی وکړي په دې 15 کال باندې چې دومره میوې به چې دا خلکو بیا د میوو نه رسونه وباسي هغه بس نو دا ورته چې کوم دی یو جدا خبره وکړله دا 14 کلونو دا خبره دی خو ورته د خوب نه چې کوم دی راوکاږلي چې 14 اووه کاله به چې کوم دی کادي اووه کاله به چې کوم دی پراخي خو دا یو کال دا ورته ځان نه دا خبره وکړله نو مفسرین وایي چې شاید یوسف علیه السلام خو پیغمبر چې د وحی په ذریعه ورته چې کوم دی دا خبره معلومه شوي یا دا چې دا اووه کاله دي کاتسالي چې کوم دی تېره کړې ده نو د الله تعالی قانون دا دی چې په سختې پسې راته وي نو دا اووه کاله به سخت وي وروستو به چې کوم دی ورپسې راته راشي نو یا یې چې کوم دی قیاس کړی دی د الله تعالی د قانون مطابق خبره یې کړله او یا دا چې د وحی په ذریعه ورته معلومه شوله حالانکې د دې خبرې ذکر په خوب کې نشته دی چې دا وروستنی کال به دومره فراخه وي چې دې کې به د میوو نه تاسو بیا رس وباسئ نو دا خبره وه د یوسف علیه السلام د دې نه وروستو بیا یوسف علیه السلام دا بادشاه راوغواړي او نوره واقعه بیا سبا بیانېږي انشاءالله یا صاحبی السجن ای زما د جیل دو ملګرو اما احدکما هر چې یو تاسو د دواړو نه دی فیسقي ربه خمرا نسکوي به خپل مالک په خپل بادشاه باندې شراب و اما الاخر او هر چې دویم دی نو فیسلب د بسولی کولی بشي فتاکل الطیر نو خوري به مارغان من رأسه د سر نه غوښې قضی الامر فیصله وشو د کار الذي د هغې کار فیه تستفتیان چې دوی د هغې په باره کې تپوس کوو وقال او فرمایل یوسف علیہ السلام للذی هاي کستا ظن چې یقین یو چې انه ناجن چې بېشکه دی به خلاص شي منهما د دې دواړو نه اذکرني ورته او فرمایل چې زما ذکر وکړه عند ربک د خپل بادشاه سره فانساه الشیطان نو ير کو د دنه شیطان ذکر ربه ذکر کول د یوسف علیه السلام خپل بادشاه ته فلبث فی السجن بضع سنین نو پس د وخت تیر کو یوسف علیه السلام وخت تیر کو په جیل کې بضع سنین سو کالا یعنی وہ کالے تیر کرو وقال الملک او اویل بادشاہ انی ارا بیشک زوینم بخوب کی 7 بقرات سمان چی وہ خواگانی سر بیدی یاکلوهن 7 عجاف اخردی سربو خواگانو لرا وٹپی خواگانی و7 سنبلات او وگدی حضر شنو و اخر یابسات او وگدی وچ یا ایها الملأ اے درباریانو افتونی ما د تعبیر راکړی فی رؤیایا زما د خوب ان کنتم للرؤیا تعبرون کجریه تاسو د خوب تعبیر کوونکي قالو معبرین ویل اضغاث احلام دا پریشانه خوب دی وما نحن بتأویل الاحلام او نیو مونږ په تعبیر د دې خوب بعالمین علم لرونکي وقال الذي ویل هاي کس نجاجر هاشي ومنهما د دې دواړو کسانو نه د جیل نه والذکر او د یاد راغی بعد امت رسل د سمودینا انا انبئکم نو د بادشاہ ته وویل چې بېشکه زه به خبر درکم تاسو ته بتأویله په خوب ستاسو بتأویله په دې خوب باندې فارسلون ما الیږه یوسف علیه السلام لا یوسف نو دی لاړ یوسف علیه السلام لجیل ته یوسف ورته وی ای یوسف علیه السلام ایها الصدیق ای رښتونیا افتنا موږ ته تعبیر راکړه فی 7 بقرات سمان په 7 سربو غواګانو باندې یاکلوهن چې خوري دي 7 سربو غواګانو لره 7 عجاف وټپې غواګانې و7 سنبلات حضر او وګدي شنو و اخر یابسات او نور وګدي وچ لعلی ارجعو چې زه واپس لاړ شم الی الناس خلکو ته لعلهم یعلمون چې هغوی پوه شي هغوی ته د خوب دا تعبیر وښیمه وقال نو وفرمیل یوسف علیه السلام تزرعون تاسو به کر وکړئ 7 سنین دابا 7 کاله پرله پسې فما حصدتم
پس بیا سچې حسدتم تاسو کار کړی تاسو لو کړی فذروه نو پرېږدئ هغې لره فی سنبله په خپلو وږو کې الا قلیلا مگر لږ چې تاسو خورئ الا قلیلا مگر لږ د وږو نه وباسئ مما د هغې نه تأکلون چې تاسو یې خورئ ثم بیا یأتی براشي من بعد ذلک وروستو د دې نه 7 شداد وکاله سخت یأکلن دوی به خوري ما هغه څه قدمتم چې دوی وړاندې جمع کړي دي لهن د دغه کلونو کې الا قلیلا مگر لږ مما د هغې نه تحسنون چې تاسو یې بچ کوئ د تخم دپاره لږ به درته بچ پاتې کېږي او نور به ټول دي په دغه کلونو کې خوري ثم یأتي بیا براشي من بعد ذلک وروستو د دې نه عام یو داسې کال فیه یغاث الناس چې په دغې کال کې به بارانونه وي په خلکو باندې وفیه یعصرون او په دغې کال کې به دوی میوې نه جوړوي وفیه یعصرون او په دغه کال کې به دوی میوې نه جوړوي د رس ایستلو دپاره سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله